ذات الجم دې پښتو بیمار پښتو او پړسېږي دا اصل کې په دې پړپوس کې ورم پیدا شي پښتو چې پړسېږي په دې پړپوس کې ورم پیدا شي شیطان او د جن په منځ کې فرق شته او کنه تر دنیا د دې اصل نکت جان والجان خلقناه من قبل من نار السموم بیا دا جنات پیدا شو نو بیا دې خدای پاک په دې نسل کې او په کیف کې دغه پیدا کړ تبدیلی پیدا کړ د جناتو نه ځان لکړه تاسو پوښتنه په خبر جناتو نه ځان لکړه او تبدیلی پکې پیدا کړ الله پاک په دې نسل او نسل لکه چې بغل د فارس او د حمار د دوړو نه پیدا دي او جنس کې پیدا دي ور مستقل ځان د جنس لري دا څنګه دا هم مستقل نوع شو یو جدا نوع شو شیطان جن میں داخل موجود ہے صدقات رد البالغ بالغ دا حدیث دی کنا دا ہوتی شو صدقات ترد البلاء بالغ نه دي طوفان دنو کې ټول دنیا خلاص شو دا شیطان څنګه بچو ټول دنیا نه هغه زمانہ کې علاقه کې کم خلق دا په ټول دنیا سیلاب نه مخلوق کم کوم علاقه کې دا خلق پاتې کېدل هغه علاقه کې سیلاب راغلی نو په دنیا وطن دی ورونه دی چې دنګ لري هغه علاقه کې چې کوم دایره علاقه وا دا علاقه غلط شي چې په کوم وخت کې پیریان راشي سليمان هم عهد ورته ویل چې څنګه اول په آخرت کې به انسانان او پیریان یو ځای وي چې جدا جدا وي الله تعالی دلته یو پیر دی هغه وایي ما سره یو جن دی د سليمان السلام د وخت نه د خپل کارونه هم دا څنګه ده الله ته پته دې څه خبره اسویلې کم یو دی شدت غم وجنا دا چې اګرنی دا اګرنی جدا دی خپل واده کی او هاو پاتې اسویلې وته وي او زمون بابا جی جنات ته باقاعده سبق وایي جنات په خوا دې علاقه کې اصل کې انسانان کم شهر ازمکه ډېر زیات دي آبادی کم وي انسانان کم مساوي کم شهر ډېر زیات کوي دا اوس ډېر زیات شو په دا د سلوي خلک د مخلوق ډېر زیات ضرور په تورنزو کې د تاسو ته یو دین معلومه کې په تورنزو کې یو ټرانسفارمر د بجلی او ټول کلی ته راځي بجلی راځي نه اندازه لګوي دا ماره اځه دا یا تانا کې لګېدل دا یو ټرانسفارمر دا زموږ دا کورونه پول نه دی غواړي دا دی خو دا یو کور تر سکوله کور دا دشت علاقه بالکل یو کور نو یو غنم په دې کار دا زماده یادو لکه مخکره خورستو خبره ده او زموږ په کلی کې یو ایزداوا ټول خلک به دې مانځل راوځي دا اوس خلک ګرځي نو دا شاله ډېر زیاتې وي جنات دي بابا جی سره بالکل مستقل به جنات پاتې کېږي په جناتو به کارونه کوي ونه به په والي څنګه به په پرې کول او د دنیا کارونه به په کول دا خو دې ځکه مشهور ده تورنځو کې تا ها په دې علاقه کې بشو کې ده په دې ځای دروازه د غرمې د څو وخت نو بهر کې هغه سره جنات تورنځو مشران نو تاسو کې ډېر زیات اوضاح خبره جناتو سبق وسره جناتو کې علامات تک نشته بالکل عمرونه رښتیا ډېر زیات دي او بالکل عمرونه ډېر دي تاسو کې مشته کوي دا کې څه لا دي هان فرضي نال الجنات تدعو خيمه نه یا مال غم دی پای جمعهتونو کې د ماشومانو د سبق کلاس ماقام نه پس وي ماشومان چې سبق لته نه دي اول د ماقام کې مجلس حدیث کې راځي بعضی بیمارې بہت وي بعضی تکلیفونه نو هر تر کشته په کمل کې پیدا دا په جودي کې ولاړه د جودي عراق کې خاص عراق کې اوسم دغه تختې شته په علاقه وور کې ګیره نن سبا په علاقه کې وور لري زیات ورپسې شه نو دا مال بیا غم دې کړه تخیب کړ دا ورپسې شه بابا جی د موږ ما په اخر وخت کې تاسو کو ما ته ویخي چې ما کله دوره کوله دي نه سو کله مخ یو جنی را کراو
چې کله ته سبق خلاص شوې ما ته وایي چې زه افغانستان او د غزني او ما له یو ګوتی راوړه چې تاله میوه راوړه دا راځي ما ولا ګوتی ورکړه هغه به خندل هغه به جبلي کې هغه تللی لانې راغلی ایمان هغه ګوتی مې یوړه هغه به کېدي چې مړ انسان دی جني دی څنګه چې په جني باندې په انسان مرګ راځي نو په جنات هم مرګ راځي او دا خو ډېر زیات دي جنات د دنیا جنات خواره دي سبق کوي باقاعده درسونه کوي استادان لري حدیثو درسونه کوي فقه درسونه کوي مسلمانان پاکستان کافران پاکستان نه قرآن نه ثابته خبره ده من القاسطون فاما القاسطون فكانوا جهنم دا قرآن حکیم نه ثابت شو دي جنو کو تو سر پسې شه طبعا تدغرن اولادكن بچول مړی له زورونه ورکوي ها اعلا قطوي ها ورذات الجب پتو لګیدل چې قسط بحری او قسط شیرین ذات الجب د فارم دي پرون تیر د دې په وو کې واچو او کوټو به اوسه ومن حدثنا على قراءتنا والقراءات قراءة في وقت الاستدلال من حدث في يوم ما قراءة وكان في ابتداء عندنا وقال عن النبي وياه والصواب كان بيده وقال على المسؤولين غريبا قال الى عن المالك رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شابه جدا في واجب همت داني ايه خبرنا هم دي نارو دانو تم نه نه کې چې وته او هم زهر تم دا دانې د زهر وجود کې زهريلا ماده پیدا شي اگر دانو په شکل کې بار راوځي دا خپل پورې یو نظام دی زهريلا ماده چې پیدا شي وجود ته تاوان رسي نو هغه د وجود نه خرلای نو بار راوځي نو سرمنو پړسای دانو په شکل کې والاذن د درد دغوکنا وقال انس قويت من ذات الجم ما ته داغ ملو شوی دی نبی سم حي یعنی داغ جایز دی ما ته په کوم معنات په شفقت دی او شهیدنی ابو طلحه وانس ابن زید بن سعد ابو طلحه او حاضر دغه وخت ابو طلحه او انس ابن زید بن ثابت او ابو طلحه کوانی داغ راکړي شابه مینه به بند شي ها اقوال تاسو کوي والله هم بیری و نه وزکی به څه درکې زخم بواجو زخم ببان شو معصوم چې دا بیماری نه وي دا ګرځي اوس چې خوره باندې جنګي کینسر جوړي دا قسم دې موږ په خپل چې کله من زخم راغی ضرب کړي راوغه چې په زخم بواجو بنا بوتره معصوم چې به کله سنت بل معصوم به وته درولو هغه ته به متیازه پیوکا قسم دې موږ دې هغه مخصوص ازید وینو باندې بوله بل معصوم متیازه وکړي بنا بوتره زخم بجو اوس او یې راځي او اوس متیازه په کولې شو سوی ځړې ته پیدا کی او کینسر ته پیدا کی په یو نجب په یو چاله د ټولي دنیا د خلکو سرونه خړای یو چاله قسم دې سره یو چاله بابا او هغه به تیر کوله هغه شی باندې به تیر کوله یو چاله او خلکو له به سرونه خړیل اجامتونه به په کول د چا سر کې بدانی وي د چا په پخته ګیره کې دانې وي او باغې به لګیو هغه چاله باندې به سنت هم کو نه رسول جوړ جدا سنت جدا او په دغه چاله باندې به باقاعده دغه کوله دا ټول نزیاله یو نه بل شي دلته شهیدانو کې وکیمو چې بیا شهیدانو کې کیمو د ځړې علاج وکاو هغه سره ګولې وي او ګولې به خلکو لور کولې او ګولې د ماته یاد دي فیروز سلفیټ ګولې په خوا او چاټه باندې کاوه بالکل خلکو بلان سره بوتل وړو چاټه ډکاوه د سرو دارونه هغه کې به بوتل ډکوي داستا فیروز سلفیٹ بولے واللہ زیادہ بخو ٹک تاک اس بندو شیدان وکیم نو علاج دادے بٹانگی والا رہے اس سے بدا تور زیادہ دے اس پین دے اس جار دے اس شین دے اس خل دے تو مصیبت جوڑ شوے دا خدای غضبو نوی نور سنشتا ہے پایو چالا باندې بٹور دون پتری کم دے پتری متری روس تو راوتی دی دا خلقو کر چڑے بلے دا اجامت خلقو کا بدان لا دا زیادی بے استمع غشتل نو کور کو چالا پراتا ہوا هغه چاله به غستل دا بلیډونه زمونږ د یاد راغلي او دا شیدونه خو نو دا اوس کم شیدونه راوځي بلیډونه چې کله راوتل بلیډونه هغه سره بس کول خلکو هغه به د کې راواغسته امن د سیوسیرو دلته کې بلیډ ورکو دلته به وصاله ولا دا قسم ده تخوا
دلته بیا وتاوه په هغه بلیډ باندې به دې خلکو دا خپل ضروري چې کم زیاتي ویښته میشتې دي هغه به کټ کول اوس دا څو کاله کې دا تبدیلي ده ورپسې شه نو دا مې دې پورې چې ایره اوس په زخم څوک چې اچھا وا دې په زخم څه کېږي ها خبره نه ماشوم به سنت کې ماشوم به کم ځای دا الله سبحانه وو ماشومان نو او پرتګ به ستړي او ارپیر پروان او په پیته به له کونجه کې بیره چول کونجه کې او چې کله به سنت او زمون په کلی کې به په اس باندې سور کا او دا غلطه کې زیارت کړي چې ثابت بابا هغه له بیره وته ټوپه به وتر دې په سر کړو ماشومان وزي به پسه ا بنارسه به په بیره چوتګي واده او څنګه دې په ارض بیا کراوالو او پرتګ بینو او دا بعض بولاګان هغه پوښتنه هغه پر پاسه لاګ مروا ها او تر ماما بوزر پاس ناس یاره څه وخت مولانا دې دا په خدای قسم کدا به حیاي ودا وخت الکان جنکه د اتو کالو د وو کالو په دا کندو کې به یو ځای لمبل صرف دومره چې جنکو په خپل جامو کې لمبل الکانو بام لنګونه والی لمبل با والله کله چا په ځل کې بس غلط سوچ بل کراته قسم به راته په دې کندو کې به جنکو صوبالي بو سره او تختې بو سره جامې به وینځل پیغلې جنکه د شلو کالو د 15 کالو او والله کله چا په ذهن کې به جنې ته غلط سوچ راته یا چې تدامل جنې مټي ده مټي ده کوم دی حیا ډېر زیاته اوس ټول به حیاي ده چې و دې ته بس پټانګه کې بسلا پلار کرا موټر نه وي څنګه کې به جنې او شاته به صادر کړل او په دې میاس کې د پوچوان په دې مم صادرو مجاز ته چې پوچان به ډډوالو پوچان به مخ کې ناستو چې پاغه غاړه ناستي چې خځه سره ملاونه جنګي بالکل دا حقیقت ته واده نه پس به لاس سره کول د حیا او په خلق هغه هاي مولانا اکبر جان صاحب رحمت الله علیه هغه مخ کې ټانګه کې ناستو مخ وډاو کنه پیشاته مې ډډواله انسان وشاته خځه आवाज راکړي چې بابا مخ کې زور کاوه ایموتی بچي د مخ کې زور ورته به ختم شي وی خځه تر چارته دې پر ترته نه کو ول پسې ځه یاره خوشتابه ډېر زیات انتهایی خوشتابه دلته مولا هغه تنګي مولانو مونږ سره شاګرد هغه بچی راوړل ما دوی سابقه په تنګي مولا روز راوړل سامان ته مخکې مړ ډېر عجیب خوشتابه ورپسې ځه امت دانی په قاتل وی ها دونه دا وګورو په واچو ها اوسم ډاکټران چې ګرمه تبراشي ایسو ته چالو او په خپل او باسي هغه تر تب کنټرول کیږي ورپسې شه جنکواله کانو په ډاکټرو کې ودلو وي سوچ نو غلط سوچ نو په دغه به یو ځای لمبل ځنګل په باندې چې پیژنه دا مړه تاسو ته پیژنه تاسو راته نه دي باندې چې تاسو ته ګورو کارتم په باندې چې څلور پری وي پکې پری به موږ ځنګل نو پری باندې بخاله پټه نو اواز دیو کې دلته ودا یو بل ته ورکوي نو هغه بل یو تیز بشولته کې دا چې د بل لته ورکولا چې بل نه تیزي
اچھا دا قصې تیر شو تاسو دلته کې دغه جوړ کړي څه ورته ویل کېږي زه غریبان غویغ کوي یو پولیس په بل ټوپونه غویغ ورپسې خوا خوا کوه زه إن كان هذا ولا نصر عن هذه المدة فمن مدينة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله في رمضان وقال يسلكين ويسلك أقوال أقوال أنزل محمد صلى الله عليه وسلم الله الثاني وقد قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بالله وقال عليه صلى الله عليه وسلم وقد قال في أقوال أقوال من رسول الله مراقب وزر امراء استقبال لورا د لخرونو قومندانان اسوق ابو عبيده بن جراح هغه مرګري هغه ولا خبره په سیف شام ته مزه وبا واقع شعر په شام ابن عباس قال عمر ادعوا لي المهاجرين الاولين فدعاهم مشوره وکړه چې شام ته کنه وبا لا حلا او خبره ورکړه وبا واقع په شام کې نو اختلاف چاوي زو چاوي مزه فقال بعضهم قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع موقف كده او بعد معك بقيه الناس وباقي سوقتي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى من كذي وباء ولا بلا مبارك خلق فقال اتبعوا اقوى شيء زمانا ثم قال ادعوا لي الانصار فدعوتهم واستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين شعب الرزاق او شعب الموظف واختلفوا في اختلاف فقال اتبعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان هنا من مشيخه قريش من مهاجرة الفتح إلى مكي فرض باندې هجرت کړې دا نفس فدعوت فلم يختلف منهم على حين 200 تقام اختلاف دوهم فقال غير نرى أن ترجع بالناس وابسك ولا تقدمهم مور ولدي ذبري وبا فنادى عمر في الناس إني مصبح صباح داخل ذلك على ظهر فقط المركب يجزو فأصبحوا عليه ويجي هو حديث وتفيش شو إذا بيسامو چې په کوم ځمکه کې وین مو ورته اسنه ته په خپل تقدیر مرشي او خلکو ذهن کې بغلط عقیده راشي چې کدل تنور راغلی نه وي او چې کوم کلی مدد ته ولې دې مړو خدمت تاسو کوي او د زخمیانو تاسو کوي چې به تقدیر نه تخطيب او عبيده ورته وي ابن الجراح فقال عمر لو غيرك قال ها يا بل شاوي ما وصلت تقوم مقرب صحابي غدتكم لو غيرك قال ها لأزررتها نعم نفر من قدر الله الى قدر الله چې دلته وجودا تقدیر چې ذو تقدیر نه لسه ټول د خدای علم د خدای علم نه خبر نه رايت لو كان لك ابل هبت واديا او هغه کې یو وادي کې له رضوتان دو طرفه دي یو خصبه دي فراخ کیا بل جذبه ده کیا نشتا الیسا کدی سره په هغه خصبه کې رايتها بقدر الله وان رايت الجذبه رايتها بقدر الله نو د دې مثال د جذبه او مدینه ته واپس کېږم په شان د چا دی د فراخ ازمکه دا د تقی عبد الرحمن بن عوف دی غایبو په بعض حدیث فقال ان عندي في هذا ما ترتفع علم شتا بل جاء تقول علم نو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به فلوبا بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وانتم بها فيها فلا تخرجوا فرارا منه فحمد الله عمر حداح عمر ثم انصرف واقص ولا خبر واحد حجت في الامر شابتي وبه قال حدثنا عبد الله بن صلى الله عليه وسلم عن الشهاده عن عبد الله بن عمرو ان قال رجل من الاعمام عن جل شان فقال سنه فراح ولا وقال شان فقال الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم به احد فلا تقرب عليه واذا قال يا من بهذا لا تقبل بنا منه وبه قال حدثنا عبد الله بن صلى الله عليه وسلم عن رجل من عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه المسيح والسلام وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا ابو الوالد قال حدثنا ابن قال حدثنا محمد بن مسلمين قال لي انا سمعت مالك رضي الله عنه يحكي الامامه يا فسر مركزي رورو ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاده بكل مسلم وبه قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن سمي عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول شهيد ورسول شهيد بعد الرساله الدعوه وبه قال حدثنا
شابا او ټینګ ها او عقیده د خلره إذا كان يوم الفرد شهيدا وأن أدل عن داود أباب وقال القرآن وعبداته ومن فرد فإن موسى أن حشام أمام المسلمين وأن عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من مرضه تبارك الذي ما نبيه وعبداته ولما تقبل كنت كترون في الفاس يدون مرض جاتهم وحتى يمنع في ذلك اليوم ورسومنا وخيارا دم داوي لا رسول الله مبارك راكاي انا جتل سو قالوا ده ها فذات المنية ما يقول الله تعالى كان يقول عليه ما يقول الإمام والوقات كان بان الإمام ويوسف عن المقام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قال حدثنا محمد بن بشار عن سلام وقال حدثنا شوقي عن بشر عن متوكل عن سعيد بن خديجة رضي الله عنه وقال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اتوا عليه من اهل العهد من مسيح ورنقلا فذكر عن ذلك الرجل الملائكه فقال له عبد الله اولا فقال عن ان تقولنا قرانا محمد لا كان نكو تشوف خلق مشو لاړې به جمع کولې به پیتو کلی ګوره دام پکې ثابت شو ها او دا شرط لګي الذي سليم په اعتبار التقاول وتوجه خدای دې جوړ کړي ابو سعيد الخدري ها او نور طریق اجرت على الطاعات کې په سر کې کلام کړی شابه رقیه د عین د نظر د عین ها نظر عین یو شی دی یا د نظر د عین نزعت والا نظر وته مضاف ها من العين من ضرر العين ها كم شيء نجلق شو كان كم شيء دا نظر دې دغه وخت دا وایا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله كان دې ملخصي زردا وایا نظر باندې نه دی ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله فبعده ولیکا خلق ملخصي پاره به زر نظر دې تلفظ پیراش بس بیا خدای پاک نظر نه دی والقصي شام على النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه على مقال الصلاه دم والدم غري ولا قرانه خپل په ولې ناشه نه بعض خلکو سره مخصوص دمونه وي د خلکو په هغه اعتماد انا عند ظن عبدي بي چې بنده په ما څه ګمان کو کی زاغسیه دې کې خلکو یې مال اجازه راکا دا ولې د اجازه کې شرط دې کې د خلکو اعتماد پیدا شي انا عند ظن عبدي بي په ګمان کې دا کار کیږي نو لې کوي ها على الذي قال وقال عن الذي أخبرنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم جاء على عين حقا وبه قال حدث الإنسان وكان حدث عبد الله حول أحوال عن إبراهيم رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة هذا نظرنا يريد شابتي وتاقت رجل صاربو تقلوها بعد وقت الحجة والعقل الذي قال حدثنا مشهد اسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال قال عائشة رضي الله عنها وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ثاني يا زهر في محمد بن عبد الذي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الله عن الذي قال تقدم على وقال مع عبد المالك رضي الله عنه قال قال لي ابا حدث بشكل وقال حدثنا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا قرات الناس من اهل النصر أحسن يا بشار لا شاجع إلا أنت شمال الأرض السماء وإذا حدثنا عمرو بن علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد سليمان عن مسلم عن رسول الله عائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود صلاته يبدأ بيده كما ويقول عن رب الناس أن لما توشي وأن بشار لا تمزم تناخر شمال الأرض السماء وقال سفيان حدث به مسلم عن إبراهيم عن مسلم عن عائشة عن عمرو
وفي قال حدثنا احمد بن رجاء قال حدثنا نبي عن هشام وقال قال عن ابي عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان حساب الناس يقول الشفاء وفي قال حدثنا عبد الله بن حسن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن سعيد عن عائشه رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم او دا خو بعض علماء چې د مدینې د ځمکې خاصیت دی هغه خاوره او یا دا چې ځمکه کې عجز و انکسار ته اشاره کوي چې موږ به دغه خاورې د دوه یا اصل د انسان ته اشاره کوي ها حقیقت بعضنا خو بالذات رسول الله مبارک الله برکت دي ها یشفا سقیمنا یا یشفیه سقی کی شفا ورکی الله پاک یا یشفی سقیمنا دوار ویلی شي ها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك صلى الله عليه وسلم عليه فسقيم ونبقي من رب العالمين كذلك وفي قال حدثنا قال المغرب تعالى سبحانه وتعالى من تاريخ قال الله تعالى فقال قال رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان فإذا أعوذ بالشيطان الشيطان فليس حتى يستيقظ بالصلاة والصلاة وتعود الشيء بيننا الرجل وقال وسلم ويكون العمل بها فعليه أن الجواب سبحانه إلا او چې دا چل ونه کړی د تعاون او بس صلی الله علیه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله قال سليمان بن سعد عمر بن الزبير عائشة رضي الله عنها وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك مثلا في بيت ووضع وفي المعوذتين جميعا بيان الإمام وما رضي الله عن سره هغه زي تعلم چې کوم دې ته لا ترته ها حتى تبارك وتعالى يقول يا أهل به ما يسوق أحد الأشياء من الله إلى لا يكاشف فرحا من رسول الله وعلى نبينا وعلى آله على رأس النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تنظرون حمل بالبحين أحيان عالم تدرسون وعقوم لا دمي نفسي وقام ورسول الله حين تعالى في كل شيء ينفعون شيء فقال بعض الصالحين على رأس الذين استقل تدريب تعالوا يكون عند بعض الشيء فقال أيها الرجل الذي وعلى الله يرحم نسيب له بالله وتعالى له كل شيء ينفعون شيء فهل يحدث عنه على علم شيء فقال بعض تعالى من ذلك ولكن والله قالوا تدخل كنا بذكر ما على ذلك لهم حتى تجعل لهم سلام على مكان يقال من الله عليه وسلم ورحمه الله عليه على كان رجلا يقال فلا يسمع من قال لکه په خپل عقال فرسه دي اخلي وکړي دي داسې وجود کولاو شو ها غلبه تکلیف بنو ها على كتاب قرآن الرحمن والرحمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقيل أن هذا الأساس يقتضي وهو ما هم بذلك فما سبق من ولا يده الإسلامي قال هذا في إبراهيم الشيخ قال يحيى سفيان على رأس مسلمين على مسلم عن رضي الله عنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يأتهم يأتهم يعني على البصر والعدل والشام الشام الأشمال الشمال والشام والسلام فذكر المنصور مع الذي عن بيان مسلم عائشة بن ورسونا مسائل دي وبعد جاب جابا أنا أستاذ الله قال حدثني أبو الله بن محمد الجوفي قال حدثنا إن شاء الله عن سفيان ورضي الله عنه وعنها النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله عن صحيحه وعبد الله بن بلد أحسن من الشهر كما يقول على النبي قال عليه وسلم لم يرقدان چې دم ما چې دم مؤثر حقيقي مګه تاثیر پکې الله چي کوئی چې دم مسبب دی هغه استعمال وکول شي ها ته چې دم منافي توکل سره رسول الله مبارک نه متوکل بل شو جبريل کړي ابراهيم کړي عليه السلام ها النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابي هريره وجعل يقول النبي معمر والنبي معمر والنبي معمر والنبي معمر والنبي معمر وعليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا أمثل من قبل يقول عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أن لو عمل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول وعمل المحاسن يقولون الجنة من الإنسان يعني وتولتهم كل من في مذاكرة شروطا أصحاب النبي فقالوا أما نحن فوجدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء بزمون زامني لقد في إيمان كفاية هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون فعل مؤثر حقيقي نجاز نور نيك فالق رسول الله مبارك كريلا ولا يسترقون رقية مؤثر حقيقي نجاز ولا يكترون علاج مؤثر حقيقي نجاز نور كلمة النبي عليه السلام فقبلك للصحابة وكريلا أسباب استعمالي وتوقيف تفويض توي الله تسبال او كتب اسباب نه استعمالي ده تاكيد ولا اسباب جو
وفشل مثل فمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على رسول الله فقال فقالها وفشل ذاتي دا نه چې نور پکې نه دي خو د مخصوص کړ د پیغمبر په دعا چې الله تعالی کې واچول دا یو څه حضرت عبد الله بن محمد بن عبد الله بس نور دې کې تفصیل مې ویلې شابه یا په فرض محمول دی یا ته قلت د خیر مراد دې درو ورو اسلام او ضعیف دی ورث خوشاله جان بس پالی نشتا او فال او دې تدویه واره وای مارغه دا ویران نه ماخو رو بوت مارغه به شاله چې طرف ته بلار وې دا کار کوم دسته بلار دار نه کوم اوس مطلق فال نیک بس فعالیت وای او فال وجود دا وای دا ان شاء الله دا لفظ من خوارد دا خطر تراجی کیږي ها جی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد یا الله ایمان دا بازو دی الله شفاء الله مرفتو افاطن ما الله دا ورعافیت اختتام دور طالبانو ته الله علم کامل نافع وي مدرسې تندو کې تل حفاظت الله برکت و نصیب برحمتك يا او دا د ولادت تعویذ دی راته دا تمه ترسته یاد کړئ نو وخت ختم شو سبا ماتیات سمایا چې نو دمونه ورته